برو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو تلاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو تروت یو تمه غورځوي زمونږ علاقه کې وادو نو بینډ ور سره او دا سرو جامو والا بینډ وروته چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اورځي هلکه دا ولي ان یا دې څوک الکان دی ودا لکان ستا په خزاواچو د سپي بچیا مولیان اوس د لور د واده کارت چاپ کوي مولیان راشي چې په دواګانو رخصت کوي غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله ورکړې ده جمعات تم چې هن استاد راشي نو او چونیا تا په خزام دا چڼې واچو جمعات ته جرجې چڼیا دا کوزه ولې نه دی غوړېدلې دا جمعات ولې ګنده دی په تا ستندر پریوته دی خو ته صفا کا کنه ته څه په ګرنیټ لګېدلې جمعات ترانه نوځي او خیرنو جارو راوالو جاروی کا کنه په خوا به ګیر خړېلو په دې موټر سایکل خزي ګرځولي اوس ګیره والای په ما چلته تیریږي نو موټر سایکل رو کې خزي تمام خي چې دا د استاسو دشمن نه یو ته چې زه خودم نه ورته نه ورکه ګیرو والا نو دا ګیری چې اوس زه ګورم کنه نو ما ته دا خان خبره را یاد شي یو طالب ته ویلي مولا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست نو یو خان راغی نه دس وی خان را وی کینو دا خوزی کی ولی کی خو خوڑی لاندی نا کسا چل دی دا عادت بمونگ نکلوز طول قرآن لگیا دے وہ پاکستان کے خپولان دے پیمالیگی خز و نر بیگالا دا قرآن قوانین بخپولان دے پیمالیگی کپدیزے کے چا دا تعزیرات پاکستان دا دفع خلاف ورزی اکڑا پولیس بینی سی کنا او پدیزے کے چه خز ورطرا روانی دا قرآن پا خلاف ورزی اکڑا پولیسی نیسی نیسی ہے حفاظت ہے کہ میں زنانه ده چې لاس ته پیونه دا خوراوت هم دیله ده کنه دا خوراوت دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابل ورځ راسي دا ډاکي دادا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیدا اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته وروړي نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي د مور وادم دې دویم میړه ته ودیږي
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی پلانی دې ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړیا مړیا دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملاوټه به نه مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچوتي بوی ولې لکه وې تا په فوټپات ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده دغه زنانه پتا سو ډېرې وجاړه امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه دغه زنانه پتا سو ډېرې فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده 60% با الیکشن خزید کوي 60% 60% بدر سره خزی په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا او خور دا او پلانې دا 60% دا بدر سره خزی مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعالی کا الیکشن شوق ولې نه کوي آل مفتی صاحب په آرام کې نه بدغه کې بزه چکم پیسې ملای کې هلته براته دازه خوځي هلته بزه تقریر کوم بس رانار څه بهیر مفتی محمود صاحب داسې او خندل چې ساري پزمکا کې ما ته بس په آرام کې نه توبه لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وای که نه وای اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته نه جی انت شاہ جی انسته کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی دیکھو وګوره څوک چې کمزوري او خزې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غولانځورې پاتې دي ما په تقریر کې اورځي جمعه کې وې مال خدای وې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته وایي چې خزې وګورې سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړی ما ته وې وی جی په دې مې عمل کړو زه خو په خزو باندې ورو ختمه څنګه په ورو ختې بیختی ویل خورا روانه وډاله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته په ورټېلا شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې خزې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي
او بیا لاس هغه خدي کم دی کې پاسو درګه زه پورا نقشه درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکا خدي لاس دلته یې یې کنا خدي لاس یې کنا اګيري والا دې غلام دین نرانی ولي لے شرم دلیا پاکستان اے ذلیل او رذیل ملکا ننگیرو والا خنزیران په نالت شو او بربند خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنداو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اول لک تلای چې دا د کمزې ده د رشتہ کمزې سره ده د تعلق چا سره ده د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلې ده په خدای قسم هغه ته په ژوند رسول الله پټ کې را لګلې معین الدین حیدر وای ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي نو خدای دې کور روان کا چې وران شي کراچۍ او د دې د تیم څومره فرق ده نو په یو وخت په څنګه اذان کیږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا ولا چې مولا په خرصور جمعه ترای نو نن د جلسې ورځ نه نن د غډې دوه ورځ ده بیا مکه ودا نه پرې نه چې غډېږي په ایمان درته وایم چې زه ستلې شوې کنه چې دا څومره غډېږي زه ورته چې شاباس شاباس او دې خزو ته چې خدا ځان وشنوي شابه او د ډردرو والا ته وایم چې دا سنبای خېوشته وای شابه نن سبا دا چاته مو چې د کوی په غاړه ولاړی او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیلا ورکاو چې زیلاندې خپل سر وکړي زه چانه یریږم شرمېږم نه ستاسو دوا پکار دا تاسو چې جیل تلار شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلم شپږ ځله حکومت به ویل راوځه ما ویل والله کې دروځم دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اریپور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي دا راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي نیوه ما ولی او نیولی اسلم خټکی وما نیوه ما ولی علا با اوزم چې دا 400 سره ټول پریدي ایمان دیته وي ویزلیګر ویلا دی روزي په زمانہ دا نور د مور بچی نه دی ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته ټکه کړې ده سمش ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سمش ز فعالی قوانینو صدر ایوب سرن خطیو جیل ته واستولم والله کې دروزم هاي قوانین کې څو چې خزه ته به اجازه دي چې نیړه ته وای چې یو دو درې طلاق میکړي خوند بلادا وي چې اوس خزه د طلاقونه هم درکوله الله دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصي دي تاسو به خپل منډه وګورئ داسې چلو په لکی مروت کې می جلسه کوله لوی دنیا ناستا ده یوه بجه ده د شپې چپ ان د جلسې په دې منځ کې سپیره وغورځېدو چې سپیره وغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو ځکه چې خلکو کې گیر شو ته په ما راځه او زه په تا راځه چا پکې आवाज وکړو چې دا سپی لیونی ده امروتی جبه کې وویل دا امروتی دی دا صدر
وی چې دا سپی لیونی ده ته په ما راځه او زه په تا سیکرټري ته مې ویل زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپی لیونی خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پېژنم زما په سن 65 کې پېژندلي وایي چې یو بم په لنډۍ را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي وو څوک لوړګي ته څوک هزارې ته څوک ابتاباد ته یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے نہ ڈاکٹر نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وستیاں تاسو پیژن قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو تھرونو نا نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خورې امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتلو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بش نم تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بش نہیں ویلی ته په پاکستان کې شریعت راوسته شي شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلانو کو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سحر له یو خکټه ایڈوایزر واغستا څوک وا سیدہ ازمون سردار ادا ازمون بحران کے نہیں زمادیدان عرض میں ہو سو چکے د چا پلاس کی چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امغا خلق ستا په سر سوداګانې کوي قوم بیګا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی قوم څه شی دی پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غوګولو خو په ګډې دوشي دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دیکھو ګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر جی پیر ماما سنگا چل دے ویل اس میں پادغت سے اس میں ہاٹ لین باندھے خدا سارا خبریں ہو اس ہاٹ لین پہ جنے ہاٹ لین سے تو ہوئی ہاٹ لین اگر ڈائریکٹ وائرلیس سسٹم چی ورتا ہوئی خیال برا دیکھو گور داغم صاحب سونا مریدان یو ماتوی د متعلق بخیال کے مالی جی خدا دې خیر چې درام شو په دغه ځانو وشتو او دویشت ګولای د مزغون اوته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مارای نه اوته لا سواد ته تلوم ول دلته یو بزرګ دی راځي چې ورش چې ورالو مالټه راوخته هم خوري ډیر سات پس پیر صاحب راوته مونږ جی ته ډیر لیټ راوت ویل ما خدای سره خبرې کولې د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو واستا مالک بیره دې قرکشه چې قرکش د مرګرو ته مې پاسي خدایم بي خو باسه داغم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي ها اینا منوانه دي ټهر اینا دي رن اے بجلیګر مولا دي رن پلانې دینګله ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې سخانه ته جمعه تر اپ سره خطا او کنځل راته زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځلیو کې د دې
کنزلو په بدل کې دغه کنزلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځئ. که تاسو وایئ چې بجلیګر ملا په ښځه داسې وکړم نو ستاسو په ښځه دومره خره واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده، خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټری تا یا سیکرټری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زه دې ته نه وایم. دا انتظامیه ده، دا مشینری ده، دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي، دې ته حکومت نه وایم. حکومت زه وایم وزیر تا، گورنر تا، وزیر اعظم تا او صدر تا، دې ته حکومت وایم. څه شي ته وایم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي. الله کله کله ډکې وایم یو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي، هغې خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه، چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکړي، د چا پوزې چیتي دي، د چا غوږ کوږ دی، د چا دا سترګې تنګې دي داسې، د چا سر چې دی چیت دی. او دې گورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا ته خانک لرې کړی. خانو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه، داسې بدقسمته یې بیړم غرقه. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دینی تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي. یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو، اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. ما چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی یې کړی نو 20 ډزه به دې ولو. هغه ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو. هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه جي. قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، منډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو، دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړو، هلکه ټېله ورکړي لږه غوندې، ویلې پیسې راکړه، ټېله ورکړه، پیسې راکړه. یو بوډا ولاړو ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړي. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړي. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو، اوبه وړي. 50 روپۍ م ورکړي، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګیستئ ګډېږئ به، په تورو چایو به ګډېږئ. او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحب بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځه له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې. من جیلونه تېر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسېده خدای م خوار نه کا، سړیتوب زده کوي، چېرته انسانان شئ، د انسانانو بچي شئ. وایي دا ملا پکې لا چا کړی، نو دا ته پکې لا چا کړی. ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی. یعنی ستا ښکر دی زما نشته،
تا لقیده زما نشتا، تا په څلور بوري ګرځې زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ تا نه زما څه کم دي؟ که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو او یونیورسټو پاسې، زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې. که ته د پاکستان دا کوسډب ایف او بی ای پاسې، زه د هندوستان د دیوبند پاسې. تاسو پوه شئ؟ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته، ته خو ماته ووایه. یو شی دی، مولانا هزاروی رحمت الله علیه دی، خدای غریب کې رحمت کړي، عجیبه سړی. هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ زمونږ بي دوه سترګې، د دوی بي دوه سترګې. زمونږ بي دوه غوږونه، د دوی بي دوه غوږونه. زمونږ بي دوه لاسونه، د دوی بي دوه لاسونه. زمونږ بي دوه خپې، د دوی بي دوه خپې. زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه. مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. आवाज راشئ وګورئ. بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مراسے دے ٹی وی بد وئی ہم خلاص خبر راشي که زما په کور کې په غلطایم ٹی وی رانه نه وته مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ٹی وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي راني دي ګاډي وانه ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې دي وه دې ما زه ورپسې کړم چا جنډین چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډوي مور دې منډوي خزه دې منډوي تام نن د ټاک بڑوا جوړی ځکه نه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې لا چا کړي دي دا مولا دا سستاسو مور دویم میړه ده مولا درته هغه وخت کې د سړی زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راو غورځيږي او ټول تباہ سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي حق خیر مار ته خو خیر ماري ته خو پر دوه ملکونو نه خیر غواړي ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر ته خو خیر ماري خیر غواړي لږ امداد در باندې بندې په ملک دې سال جوړ کړی دی تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک د خوشحالۍ نومالې مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر
تکبیر هم په ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دلا اتاړه جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلل ورکړه نو مونږ به کوم خوازو. او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه، ما ستاسو تورون لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري. سر میں کل کړو چې سر میں کل کړو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر صادر واچو. مالوالي ویل پر کوئی جاز لا شیشه ورکړي.